مؤمنان چې کله په یو سوچ را جمع کیږي او بیا خصوصا پښتانه او بیا د پیندخیلو مشران، نو د دې انشاءالله فایدې ډېرې دي. او زمونږ د دې راغونډې یوه فایده دا ده چې مونږ بیدار یو، مړه نه یو، جمدي یو. که خیري ځوانان هم جمدي دي او کشران مشران دا ټول مونږ جمدي یو. او د کور دا پیندخیل صرف نه بلکې دا پوره علاقه دا زمونږ یو کور دی. او په کور کې چې داسې خلک معمولي غوندې اخ ټوخ هم کوي، نو بس بار نه چې دی نو سړی غل نشي راوړی دی. هغه وویل لکه دا خلک په دې کور کې بوډا پکې ویښ دی یا چې دی نو یو ځوان پکې ویښ دی، نو وراوړه مه تاوان به وشي. نو که خیر د بار نه خو به مونږ ته الله پاک څه نقصان نه رسوي، ځکه ویښ یو ورته. یوه دویم دا ده چې دا مشرانو دا کوم سوچ او فکر یې شروع کړی دی، دا دی به انشاءالله تاسو ته خبرې کوي. خو زما زیات کار انشاءالله د ځوانانو سره دی. او اقبال صاحب وی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہے کمن. وی زما محبت دا غزوان سره دی چې جذبات یې غټي. موسی علیه السلام د مدین ته راغی د مصر نه، نو په دغه مدین کې چې دی نو داسې یو ساعت ناست دی، نو داسې خلک څاروي اوبه کوي. یو دوه زنانه دی خوا سیټ ته ولاړې دي. د موسی علیه السلام په نظر پرېوته چې دا زنانه د خپل څاروي نه اوبه کوي، چې څه وجه ده؟ نو تپوس یې ترنه په ډېرې حیا کې وکړو. ځوان خو به دا کمال کوي چې دی به د خلکو مسایل حل کوي. او دا ځوانان وي د دې دپاره چې دی به د معاشرې مسلې او مشکلات دا به خپل ځان سره اوچتوي او دا به یو غم به ردې کوي. نو حالانکې د مصر نه راغلی دی او په مدین کې د خلکو مسلې حل کوي، دې ته اصل زندگی وایي. نو خدای دې مونږ ټول دغه سوچ سره را یوځای کړي. نو موسی علیه السلام تپوس کوي، وایي تاسو ولې؟ قال ما خطبکما، تاسو څه وجه ده چې تاسو دا څاروي نه اوبه کوئ؟ نو هغې ورته وایي مونږ په خپله باندې خو زنانه یو، دا ډولچه ډېره درنه، باقي پاتې اوبه مونږ له دغه څارونه چې کمې پاتې شي دا سړي دا کوم څاروي اوبه کړي او بیا دوی لاړ شي، مونږ د باقي پاتې اوبه په دې خپلو څاروو وڅکو او بیا له دې نه پس مونږ خپلو کورونو ته ځو. وایي ستاسو څوک کور کې شته نه؟ وایي زمونږ پلار شته خو ابونا شیخ کبیر، زمونږ پلار بوډا دی او ډېر لوی بوډا دی، هغه نشي راتلی، په خپله دا خدمات نشي کولی. نو مونږ یې کوو. نو دغه خلکو ته بیا خوښې زنانه نه پېژنې، زنانو له خلک لاره ورکوي. دا به د ځوان کاري چې دی به په معاشره کې داسې د امن او خلکو ته د اسانتیا درس او سبق دا به ورکوي. الله یې مونږ ټول داسې جوړ کړي. خرونو صرف جون تیرول نه دي، ګورئ د جون کې چاله څه پیدا ورکول او دا جون ویښ تیرول او داسې کمزورۍ سره جون نه تیرول چې صرف خورو او سکوبه او جون به تیرو او خپلې نوکرۍ به کوو. دا نوکرۍ او دا ټول څیزونه دا خلک کوي هم د دې دپاره چې خپل غیرت ګټي او خپل عزت ګټي. د زنانو په سرونو باندې د حیا او د عزت څادرې او لوپټۍ اچوي او ویښ جون تیروي. نو هغې له څاروي اوبه کړل، هغې په منډه باندې ډېر په هوښیارتیا سره خپل کورونو ته ورسېدی. نو هغه پلار ترې نه تپوس کوي بچو نن په وخت رانلی؟ وی په وخت رالو. وی څه وجه وه؟ وی د مصر یو ځوان راغلی وی موږ نه پېژانده، خو وی داسې معلومېده د مصر علاقې. وی هغه ځوان موږ له دا څاروي نه اوبه کړل په وخت باندې، خلکو ته یې وی چا خوښې او د زنانه نه پېژنې، د هغې عزت نه پېژنې. نو وی زمونږ یې مدد وکړو، نو مونږ نن په وخت باندې کور ته راورسېدو. نو هغې ورته وی بیا څه شو؟ وی فتوله الی الظل، وی داسې سوري ته کېناستو بیا وروستو او وی ناستو یوازې ناستو. نو وی تاسو ورته دونه د چیو د اوبو ست نه کو، پښتون سړی به هم داسې اسلام کې هم داري چې چاته به د اوبو د چیو ست کې. نو ورته وی سره چیو د اوبو ست ورته وی داسې خو ورته مونږ نه وي. وی شا بیا په منډه او پسې لاړې شی یوه. نو قرآن دغه جمله را ذکر کړې ده فجاءت احداهما تمشي على استحیا، ډېره په حیا کې قدم یې ښوده او دغه زنانه ورپسې یوه ورپسې راله، په دغه د شعیب علیه السلام په لوریانو کې یوه لور ورپسې راله. نو یا قرآن د حیا ذکر کړی دی، حیادار اوسئ، الله به هم زنانه هم حیاداري کړي. کوم ځوان چې په سترګو کې حیا وي دا د ایمان ډېره لویه شعبه ده. دا علاقه زمونږ د ټولو مسلمانانو مشترکه ده. نو په دې علاقه کې چې زمونږ نه چېرته دا شکایت را نشي د ځوانانو نه چې د پلانکي ځوان هغه چې دی نو یو پلانکۍ زنانه یې تنګه کړې ده. د زمونږ د دې راغونډې یو دا غرض هم دی چې که خیر زمونږ معاشره کې د حیا او ښایسته د وفادارۍ درسي چې په یو بل په عزتونو باندې خفه کېږو،
دا په دې کوڅه کې چې را روانه زنانه ده نو دا زما خور ده، دا زما مور ده، او دا زما عزت دی، او د دې عزت زما عزت دی. د هغې د بچ کولو دپاره به زه ژوند تېروم، هسې به ژوند نه تېرو. نه چې دی نو فجاءت احداهما تمشي على استحیا، په حیا کې قدم خوده او راله. نو هغه ورته ووي ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، بابا مې دې غواړي تا موږ سره ډېره ښېګړه وکړه چې د دې ښېګړې درته څه درکوه. نو ګوره ښه قرآن د حیا ذکر کوي، حیادار اوسئ، الله به م حیادار اوسئ. او بیا به د داسې ځوانانو ته الله څونه ترجیح ورکوي. ګوره نو چې څنګه هلته ورسېدو نو شعیب علیه السلام د دغه جینکو پلارو زر زر یې ورته وي ته د کوم ځای نه ځوانه راغلې وي د مصر نه، کارګزاري یې ورته وروله څه حالاتو وی پریشانو راخستی ومه، د مصر تمام حکومت راپسې و او پرېښودم یې نه، هغې تمام لښکرونه زما خلاف کړو. نو دلته د امن ځای پکار دی. وی مصر وی مدین د امن ځای دی، نبي به خلکو له امن ورکوي. دا سبق او دا درس دا د قرآن نه به مونږ اخلو، مونږ به م خلکو له امن ورکو. امن دا زمونږ د دې جرګې یوه مطالبه امن دی چې زمانه کم از کم د ټولې علاقې کې امني. دا چې مونږ څونه دا 20 ناست یو، دا 50 ناست یو، دا 100 ناست یو، د 100 په 100 چې دا فیصله وکړه چې د علاقې ځوان، د علاقې بابا، د علاقې زنانه دا به زمانه په امن کې، بس په علاقه کې امن راغی که خیر. په دې علاقه کې زه په خپله باندې ایسمار نیمه، زه به د بل بچیم نه غواړم چې د ایسمار شي. په دې علاقه کې زه په خپله باندې ټوپک نه خوښومه، تماچه نه خوښومه، د دې ژوند نه خوښومه. نو دا هر یو سړی به همدقه ژوند به خوښوي چې د دې بل دپاره هم زه دا ژوند خوښ کړم. خیر الناس من ینفع الناس، بهترین په تاسو کې هغه سړی دی چې بل ته نفع رسوي. نو شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي پروا مه کوه ځوانه، دلته به اوسېږې، نجوت من القوم الظالمین، د ظالم قوم نه به ته نجات مومې. نو بیا یو څو ورځې ورسره و، ورته وایي انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرني 8 حجج، زه به تاله یوه لور په نکاح درکړم په دې دواړو لوریانو کې. خوښه دې نه ده؟ ګوره د یوازې راغلی دی د هغه مصر نه، دلته ورته کورم میلو شو، لورم ورته میلاویږي. په څه باندې؟ دا جینۍ چې په دې لاره کې موسی علیه السلام پسې کله ورتله او موسی علیه السلام ته وایي چې زما بابا دې راغواړي. نو ګوره دې ځای کې ځوانانو دپاره ډېر ښه نصیحت پروت دی او موږ ټولو دپاره پکې پروت دی خرونو. نو ورته وایي زما بابا دې غواړي. وایي ښه ښځه زه تا ته یو خبره کوم، یو به د خولې نه اواز نه روباسې چې ما ته وایه چې په دې توشه او په دې توشه، دویم به ته زما نه مخکې نه ځې، وروستو به رانه را روانې. که چېرته د تاوېدو علاقه وي ښي طرف ته، که تاوېدل وي نو ما ته به ښي طرف ته یو ګیټ کېرولې، او که ګس طرف ته تاوېدل وي نو ګس طرف ته به راته ګیټ کېرولې چې ستا حیا په حیا پاتې شي او زما غوږونو ته ستا اواز قدرې را نه شي. خدای دې مونږ هم داسې جوړ کړي چې کم از کم د معاشرې د زنانو دقه یو فکر مونږ سره وي چې د چا عزت زمونږ نه تباه نه شي. نو دا سوچ سره چې دی نو دی دغه علاقې ته راورسېدو. نو دلته ورته وایي زه تاله د 2 لوریانو کې یوه لور در کومه. ورته وایي ډېره ښه ده، خو وایي که 8 کاله را سره تېری نو ډېره به ښي، زما د دې ګړو به خدمت کې، ځکه زما بچي شته نه، لوریانې مې دي. او دویم دا ده که 10 دې را سره تل کړل دا به ډېره ښي. نو هغه لوریانو کې ورته یو لور ورته وایي دی پلار ته، وی بابا وی سړی خو دونه د کمال نه ډک سړی دی، لایقه ده د دې چې په دې کې دواړو خوریانو کې د مونږ یو خور ده ته په نکاح ورکړی شو، ځکه چې وایي ده کې 2 صفتونه دي، دا ټولو دپاره دي خرونو، الله یې مونږ کې دا پیدا کړي. وی یو قوي، وی دی قوي دی قوي، ځکه د ده مونږ هغه کردار وکته چې په یوازې باندې ده دا غټه ډولچه روغ کو، زمونږ هغه مشکل یې حل کو چې هغه ډولچه به خلکو په 20 کسه باندې راویسته. نو یو قوي دی او امینون، امانتدار خو داسې دی چې چېرته کې ده چې دی نو زمونږ اواز اورېدل قدرې یې نه غوښتل او مونږ ته یې کتلې قدرې نه دي. نو یو امانتدار دی، دویم قوي دی، او چې کله جون جوړېږي نو دا په دې 2 صفاتو باندې جوړېږي. نو الله یې مونږ ته دا صفتونه نصیب کړي. نو ځوانانو ته خصوصا وایم او دا نور خو مشران دي، دا خو بس دا خو ډېر خشته خلک دی، نو دې ته دې الله دا صفت نصیب کړي او د کشرانو ته دې الله خصوصي نصیب کړي چې قوي په مقبره کې زه په کار راځم، بیلچه زما لاس کې نو خوند را سره کوي، او د یو غریب سړي او د یو مالدار سړي په قبر کې، په کوڅه کې، په واده کې، په غم کې، په هر ځای کې زه مخکې یم. تنبو به څوک لګوي؟
دا به زما دا خو هسې هغه د خپلې محلې پورې خبره کوم. خو بهرحال هر ځوان په دې ښه نه ښکاري چې سګرټ ډک کا او وروره راکاږه او کشتې پاسوه. دې باندې والله که ځوان خشته ښکاري، په دې هم خشته نه ښکاري چې په لاره کوڅو کې ځان نه راډنډې پکې جوړ کړي او کله داسې ګوره او کله داسې ګوره. زما په دې خبرو خفه کېږي، امرونو دې کې بعضې سخت هم دي، خو دا د اصلاح دپاره دي. دا زمونږ دا کمیټي د اصلاح دپاره چې که خیر څنګه به مونږ ګروت به کوو او مخې ته به مونږ ترقي کوو او ټول عمر به مونږ دغه شانتې بس پریشانو کې به ژوند تېرو. پلاني ځای کې کس وویشتې شو، پلاني ځای کې کشت وي، پلاني ځای کې چې دی نو په یو نجسه سړی راپاڅېدو په بل باندې حمله وکړه، په یو بیداره سړي او په یو ښه سړي ښه کورنۍ والا باندې اټیک وکړو. مونږ به ټول عمر بس دغه خبرې به صرف کوو. د دې معاشرې ته یو ترتیب ورکولو دپاره نو دا مشوره ده، نو دې ته مونږ اهمیت ورکوو. داسې به نه وایو چې مړه بیا اوس ګارخیل را جمع شوي دي. دا ډېر پاتې سوچ وي، یو تخریبي سوچ وي او یو تعمیري سوچ وي. تخریبي سوچ بس هغه چې دی نو بس خراب سوچ وي، د په هره خبره صرف اعتراضي او چرته چې دی نو چرته د کار خبره به ونه کړي. او یو تعمیري سوچ چې هغه هر ټیم یو فکر کې یو خبره یې نیولې وي چې باید دې خبرې سره به انشاءالله دا معاشره، دا ځوانان، دا کشران، دا مشران دا به ترقي وکړي. نو زما په ذهن کې خو دغه د یو څو خبرې وي وروڼو، نو بد یې مو نه ګڼئ. که خیر دا به زمونږ په کار راځي. نو د ځوان په باره کې مې وي چې قوي دی به قوي وي، دی به د ټولې معاشرې دپاره یو منډه به ورکوي او د ټولې معاشرې دپاره به منډه په خپله باندې وخي او بیداره ژوند به تېروي. او دویم امینون امانتدار به نو چې کوم د امانت خبرې وي نو چې دا دله مونږ ورکو نو هغه امانت خیال به بیا ساتي او د زنانو د حیا او د پردې د خپلې حیا او د پردې د دې خیال به ساتي. نو انشاءالله په دې به عمل کوو که نه. الله دې پکې اول نمبر ما ولګوي په دې مبارک کار کې چې دا د امن په حوالې سره یو ډېر ښه پروګرام دی. او دویم نمبر د ستاسو د ټولو ملګرو استعدادونه الله په دې کې استعمال کړي. خو داسې به نه کوو چې دا به صرف مثلا یو پروګرام هلته وشو یو دلته وشو، دا به د ټولې علاقې زړه ته به یې رسو او دا پروګرام به چې دی نو که خیر خورو او په دې کې چې کوم مقصود دی زموږ د دې مشرانو چې هغه پکې پوره شي. دا ټوله د معاشره کې دوه داسې ځایونه دي چې د هغې نه د انسان تربیت کېږي. یو اجره ده او بل جومات دی. نو زمونږ جوماتونه هم ګډوډ دي او زمونږ اجرې هم ګډوډې دي. پخوا به چې خلکو تربیت حاصله و نو د ډي آر سي کې مې تاریخ و نو میجر صاحب ووي زمونږ یو کس پکار دی. دوه درې مرګري زما مو د اسلامي کالج د وخته پېژنګلو نو وي زمونږ یو کس پکار دی. ما چې څنګه یو کس پکار دی؟ وي زما اجره مار کس پکار دی. د هغه مطلب دا و چې په اجره کې هر قسمه مسلې راځي او د هغې یو حل طرف ته د هغې دا جرګه مونږ ډېر پخواني زمونږ یو روایت دی جرګه او زمونږ د معاشرې ټولې مسلې په جرګو به حل کېدې. اوس هغه جرګه هم ختمه شوه یا خو حالات داسې رال زمونږ چې کوم ینګ هلکان دي او هغه په دې لارو کوڅو کې او په یو ځای بل ځای کې ناست دي. د هغې دپاره یو ډېر اهم خبره زده کومه چې کوم زمونږ داسې ملګري چې هغه په یو ډپارټمنټ کې دي، هغوی سره په لاس کې یو هنر دی یا هغه مستري دی یا ګلکار دی یا ترکان دی، نو زه دا ریکویسټ کوم هغه کسانو ته چا سره چې په لاس کې کار شته چې زمونږ د محلې یا زمونږ د کوڅې چې هغه هلکان چې کوم بېروزګاره دي په لارو کوڅو کې ناست دي د سهار نه غرمې پورې، بیا د غرمې خوب او بیا د مازدیګر نه بیا د ماخوستنه پورې، چې دا کسان اوچت کي د پلار په مشوره باندې او هغه متعلقه محکمې ته، متعلقه هنر ته، متعلقه مستري ته، متعلقه ګلکار ته، ترکان ته حواله کي. د هغې به څه فایدې وي؟ د هغې به دوه درې فایدې دی. غونډه دوی موبایل ګوري، موبایل کې بس لګیا وي غونډه روزي. د هغې به فایدې دا وي چې یو خو به هغه ماشوم هنر زده کړي، هغه به دو پیسو ګټلو جوګه شي. بله غټه خبره دا ده چې محله به ترې وزګاره شي. لکه څنګه چې دوی خبره وکړه مولوي صاحبو چې ډنډې پکې به ځان جوړ کړي، کله به داسې ګوري کله به داسې ګوري. دا پل چې کله جوړ شوی دی نو زمونږ په دې لاره باندې رش ډېر زیات شوی دی او بالخصوص د زنانو رش ډېر زیات شوی دی. د سکولونه هم ټول دی خوا دي. نو زه اکثر ګورم چې د جومات په دې ګوټ باندې ولا بیا یو خصوصي یو سیټ هم جوړ کړی داسې ګول. قاري صاحب که تاسو لیدلي د ناستې لپاره خو مزدار ځای جوړ شوی دی که نه، داسې چې کوم دی نو بیا دا چوک او بیا پسې لږ چې مخکې دغه د بل چوک داسې دا هغې رشید خان د حجرې پورې چې کوم دی دا ټول ځای په ځای ګروپ ولاړ وي. نو اول خو د پلار له پکار دي یا مشر ورور له پکار دي چې د خپل کشر نه تپوس وکړي چې بچې ته کوم ځای کې ولاړه یې، څه دې کول، چا سره تللی وي، چا سره ناست وي. دا موږ تپوس نه کوو. او د ټولو نه اهم څیز دا دی چې اول پلار تپوس وکړي
چې جرګې مشرانو ته ضرورت را نه شي، کېدای شي چې جرګې د مشر ورته یو خبرو کې بده پې ولګي، نو هغه بیا بېل مصیبت جوړ شي. خو غرض مې دا دی چې اول موږ په کور کې ځان له چې کوم دی نو سیسټم برابر کړو، د کشر تپوس وکړو، د ماشوم تپوس وکړو، کوم خوا لاړ کوم خوا راغی، چا سره ناست دی، چې ته د خپل زوی او د خپل کشر تالاشي او پیره واخلې که نه چې ده سره په جیب کې څه دي، او یو بیا تالاشي واخلې، نو امید دی چې هغه سره یاره پیدا شي، یاره د پلار مې دی یا مې دا مشر ورور دی خو زما تالاشي اخلي، نو کېدای شي هغه سره دا سوچ پیدا شي یا دا کار غلط دی. خو چې نه موږ راشو بچې کوم خواته لرو، یاره بس هلته نه خلاص کښېنه چای وکړه روټۍ وکړو، دا تپوس پکار دی، زموږ ذمواري ده. نو دا خبرې اصل موضوع بیا راځم چې زمونږ کم هغه ملګري لکه مصباح صاحب ته به زه ریکویسټ کوم یا ډاکټر صاحب دی یا مولوي صاحب دی چې دوی داسې کسان پیژني داسې محله کې داسې په دې بازار کې داسې په دې تحصیل کې چې هغه هنرمند خلک وي او زمونږ دو بچي واخلي، درې بچي واخلي او ورته وایي چې راځه بچې د ورځې به درله 100 روپۍ در کومه او ستا څه شوق دی؟ د مصري شوق لري، مصري سره کښېنو، پلې مولا استاد دلته کښېني، هغه ځان 2-3 کسان واخلي، داسې د عدنان بهي دا ناست دی، ښه ماشاءالله ښکلی کار یې دی، ور 2-3 کسان د سره د محلې لګیا دي. نو دا څه دي؟ دا د ده یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی د عدنان بهي دلته موږ سره چې ناست دی، د ده موږ سره دا یو ښېګړه ده چې 2-3 کسان اوچت کړي دي، څومره چې وس کېږي اوس خبره ده اوچت کړي دي، به خپل هنر ورته ښیي. نو زه دا یو ریکویسټ کوم د مشرانو ته چې د ټولو نه اول په دې باندې کار وکړي چې دا یو سیسټم داسې جوړ شي چې زمونږ کشران بوځي او هنرمند ته کښېنوي چې هغوی څه چل زده کړي، د پیسې خوند واخلي، د کار روزګار چل زده کړي، له 100 روپۍ پیدا کړي، اټومیټیکلي زمونږ د محلې نه بس حده پورې دا چې کوم څیزونه دا به ختم شي. نو دویمه خبر دا ده چې مولوي صاحب ناست دی، زمونږ د جوماتونو هېڅ رول نشته. ګوره یو خبره ته کومه، د معاشرې په ټیکولو کې زمونږ د جومات بخښنې سره وایم چې رول نشته. په هر جومات کې ماشاءالله مفتیان ډېر دي، حافظان ډېر دي، خو که مفتي صاحب 9 کاله لګولي دي په مدرسه کې، نو هغه راځي او ما ته وایي چې په مونځ کې دا نه فرض دي او مونځ کې دا نه، غسل کې دا نه فرض دي، دا خو چې سړی تبلیغ لاړ شي 3-4 ورځې ولګوي یا میاشت ولګوي هغې کې مې زده کوي. نه، زما د جومات د مولوي صاحب دا کردار پکار دی چې ته یو سړي پسې ورشه چې یاره ستا زوی رانغی جومات ته، ستا بچي رانغی، ستا ورور رانغی، څه مسله ده؟ ولې نه راځي؟ ته ولې نه راځې؟ په ممبر چې کینې چې دا خبرې وکړي، د معاشرې جوړېدل چې کوم دی نو دا د یو قوم جوړېدل دي، خو چې تر څو پورې معاشره جوړه نه وي نو به دا به ځنګلي همدغسې هرګجه کار به وي، بس یو به یو ته رانېغېږي بل بل ته رانېغېږي، په دغه مسلې به وي. ځکه زه دا وایم چې دا کمیټۍ والا پکار دي چې د جوماتونو عالمانو سره کیني او هغوی سره یو فارموله جوړه کړي چې بهی ته به هفته کې خامخا په دې خپله محله کې خپل مقتدیانو ته به ته څه وایې، ته چې مونځ وکړې یا د جمعې پورته کښېنې نو ټیک ده، لکه ته قرآن حدیث وایې دا خو باغې زموږ ایمان دی، خو ورسره د معاشرې د تعمیري سوچ او د معاشرې د خیر ښېګړې یو دو څلور خبرې خو پکار دي که نه، هغه مو ورته وکړه که نه چې بهی لکه هلکه پلانکې ستا چې کوم دی نو زوی مې هلته ولیده، د هغه نه څوک ګیله نه کوي، زوی مې دې ولیده پلانکي ځای کې ولاړو، غلط ځای کې ولاړو، زه ورته پکار شومه چې موږ سره د جومات د علما او د اجرې د مشرانو مرسته نه وي نو داسې به ډېرې جرګې وشو، داسې به ډېر موږ راغونډ شو، خدای یو فایده نه وي. فایده دا ده چې هفته پس موږ ته دا پته ولګي چې زمونږ په دې محله کې په دې لاره کې چې کوم دی نو 50 کسانو په 50 کې چې کوم دی نو 3 چې کوم دی نو حمیم بوتللو او کارګرو سره کېنول، او د هغې هفته پس موږ تپوس وکړو چې بهی دا هلک راځي څه مسله خو نشته، نجي مسله نشته، نو موږ به وایو چې زمونږ جرګه یا زمونږ د منډې تړلې یا زمونږ د هلې ځلې چې کوم دی دا په کار رالی، خو که دا قسمه څیز نه وي نو موږ دا نشو ویلی چې زمونږ به دا کم کوشش دی دا به څه نه دې به څه نتیجه وځي. نو دا یو ریکویسټ ټول مشرانو ته بالخصوص کمیټۍ والا ته او د جومات چې کوم علما دي هغوی ته بالخصوص دا ریکویسټ دی چې تاسو سبا نه به دې کار شروع کړئ. په تحصیل کې ټول د کلي خلک دي، میډیسن والا د کلي خلک دي، کپنو والا د کلي خلک دي، ګلکاران، ترکاڼان، لوار، هر هنرمند پکې شته دی. نو چې هر هنرمند پکې شته نو نن سبق خو بس ټیک ته یو طرف ته که د چا به وس وي د چا به نه، څوک به وي څوک به نه وي، او هنر خو داسې څیز دی چې لکه د هغه باندې هغه ژوند جوړېږي. نو دغه یو ریکویسټ دی د کمیټۍ والا ته که داسې سم میکانیزم جوړ شي او د هغې مطلب د ریفرل باندې کار وکړي.